السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. ګرانو دوستانو معززینو، د آډیو په شکل کې د خوبونو تعبیر بیانوم. د هغې مین وجه دا وي چې کله کله موقع پیدا نشي چې زه ویډیو وکم، نو الله مو سلامت لره. یو ملګری او دوست وایي چې په خوب کې چاړه لیدل یا توره لیدل د دې به څه تعبیر وي. ګرانه دوسته، په خوب کې توره لیدل، پړقېدلې توره لیدل یا چاړه لیدل د دې ډېر عجیبه تعبیرات دي. مونږ که علامه ابن سیرین رحمت الله علیه یا نور بزرگان دین او معبرین وګورو، نو هغوی تعبیر دا کړی دی چې کله هم په خوب کې ته توره وینې یا چاړه ووینې چې تا سره وي یا پړقېږي، نو د دې تعبیر دا دی چې الله تبارک وتعالی به دغه انسان له کامیابي ورکوي، عزت ورکوي، علم ورکوي، طاقت ورکوي، بړوتري ورکوي. او که چېرته یو زنانه داسې خوب وویني چې هغې سره توره وي او پړقېدلې وي، نو د عزتداره کورنۍ کې د رشتې تعبیر دی. د اولاد تعبیر هم کیدی شي، نیکمل اولاد چې دوی نامه به روښانه کړي، د ښه والي، د خوشحالۍ، د احترام، د مشرانې، د په دشمن باندې د قوت، د کامیابۍ، د برکتونو. مطلب دا چې چېرته خوشحالۍ او کامیابۍ او برکتونه دي او عزتونه دي، د هغې تعبیر دی. دغله به الله پاک په دې جهان کې اوپړه کوي او کامیابي او ترقي به ورنصیب کړي. نو حقیقت دا دی، که نارینه دا خوب ویني، که زنانه ویني، په دشمن باندې د غلبې، د ترقۍ، د کامیابۍ یوه لویه نشاني او نښانه ده. نو ملګرو، او که داسې وي چې څوک توره دیر کړي، نو دنه به تا ته خیر و برکت او فضیلت ملاویږي. او که په دشمن د توره راوښکلې وه، ته به پرې غالبه کېږي. نو اسلحه یا توره، پخوا باندې خو توره چې وه دا اسلحه وه، نو دارنګه که ټوپک تمانچه ځان سره وویني، د کامیابۍ، د غلبې، په دشمن باندې د بري نشاني ده. نو دا هغه خوبونه دي چې څوک یې وویني، نو د دغې خبرې نشاني ده. الله تعالی د موږ تاسو ته خیر پېښ کړي. جزاکم الله.